نه زمینداره ټول تاوان دی، بس هغه شان خوند یې نشته لکه څنګه چې مخکنی و. مخکې به دا موسمونه داسې وو چې موږ به جوار وروسته مو کرل نو هغه به ورسېده. اوس یې چې لږ وروسته کړو نه رسېد، څه موسم کې څه فرق راغلی دی، شنه شنه کېږي، څه خراب شي. د ضلع مردان حضرت احسن د تیرو 15 کالو راسې په خپلو پټو کې کرونده کوي، خو په موسمونو کې په تیزۍ سره بدلون او د بارانونو ترتیب بدلیدو سره د کرونده متاثره شوې ده. حضرت احسن نه دی خبر چې په موسمونو کې په تیزۍ سره بدلون یعنی کلایمیټ چینج دغه د فصل سره د نړۍ د هر زیروح لپاره یو لوی خطر ده. زمیندارو کې بالکل تاوان دی، نشته پکې د غنو مرزونه دي. د حضرت احسن ترڅنګ په ضلع مردان کې تقریبا 48,000 هغه زمیندار کورنۍ د کومو معاش ذریعہ چې زمینداری ده هم کړهمن دي او هغه هم نه دي خبر چې فصلونه ولې کال په کال د موسمي اثراتو لوجې هغه شان ګټور نه دي پاتې څنګه چې پخوا وو. د ضلع مردان اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ محکمه زرعي توسيع اولنۍ ذمہواری ده چې زمیندارو ته د کروندې او د خې زرغونی په حق معلومات ورکړي. خو د ادارې د معلوماتو تر مخه محکمې سره د کلایمیټ چینج په حق له هیڅ قسمه داسې ځانګړی پروګرام نشته چې هغوی زمیندار خبر کړي. پاکستان کې د 1% نه سیوا خلک په زراعت وډانه لري او د ملک تقریبا 2% د مزدورانو معیشت هم د زراعت سره تړلې ده. د غرنګ په خیبر پښتونخوا کې د 14% مزدورانو روزي هم په زراعت وډانه ده. د یاد ادارې د معلوماتو تر مخه د صوبې په 25 ضلعو کې د اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ په نوم محکمې جوړې دي. په دغه محکمو کې دوی سره 92 اګریکلچر افسران او 800 فیلډ اسسټنټ دي. د خیبر پښتونخوا اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ ډیپټي ډایریکټر ډاکټر حافظ علی پروګنټ ته ویل چې په موسمونو کې وسنۍ بدلون د پاکستان په نسبت د دې سیمې د فصلونو لپاره ډېره لویه خطر ده، خو د محکمې سره د فندز او د عملی لکمي وجې هغوی ټولو زمیندارو ته آګاهي نشي ورکولی. فرض کړه چې زمیندار مخکې هغه ته به چې څونه انکم راته لکه اوس کم ویرایټي هغې سره وه، اوس لکه د موجوده دغه ته چې دی نو هغه ولنریبل دي، لکه هغه چې نقصان ورته ورکوي. ساینسدانان وایي چې کلایمیټ چینج د نړۍ لپاره یو لویه خطر ده او که چېرې د نړۍ ریاستونو د دې مخنیوي لپاره هڅې ونه کړي نو ډېره زر ده چې په موسمونو کې روان بدلون به هر زیروح تباه کړي. د کلایمیټ چینج په حقله د ډیرو کلونو راسې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خو په کال 1992 کې د یونایټډ نیشن په مرسته د یونایټډ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلایمیټ چینج په نوم یو عالمی معاهده ترتیب شو. بیا په کال 1995 کې د COP یعنی کانفرنس اف پارټي په نوم جرمني کې غونډه وشوه. دا غینه پس هر کال په مختلفو ملکونو کې د COP غونډه کیږي. یاد دی وی چې په کال 2015 کې د COP لاندې فرانس کې پیرس اګریمنټ وشو. غونډه کې د نړۍ 195 ملکونو راضي شول چې د اګریمنټ لاندې به هر ریاست د کلایمیټ چینج او د دې د اثراتو ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کوي. کلایمیټ چینج په نړیوال کچ د کال 2013 پورې ټاکل شو د دوامي ترقۍ مقصدونو یعنی سسټینبل ډیولپمنٹ ګولز حصہ هم جوړه شوې ده. د پیښور اګریکلچر یونیورسيټي اګرونومي ډپارټمنټ اسوسییټ پروفیسور انعام الله خان پروګنټ ته ویل چې کلایمیټ چینج غټه وجه گرین هاوس ګیسز وی، کوم چې پاکستان کې کم پیدا کیږي، خو پاکستان بیا هم د نړۍ شپږم ملک دی کوم چې د کلایمیټ چینج لوجې زیات اغیزمن دی. پروفیسور زیاته کړه چې امریکا، چاینا، جاپان او نورو ډیرو ملکونو کې د کروندګرو لپاره د آب و هوا مطابق داسې تخمونه تیاریږي چې د زمیندارو ترڅنګ د خلکو د خوراک ضرورتونه هم پوره کوي. بدقسمتۍ نه زما د نظر نه داسې پروګرام د حکومت نه دی تیر شوی چې هغه مونږ ته دا ښیي چې وایي که زمیندار ته په آب و هوا کې د بدلون د وجې نه څه نقصان وشي نو سټیټ په دغې ذمهواري او هغه به دغې زموږ حکومت په دې لړ کې څه داسې کلیر کټ دغه پروګرام نشته دی. پاکستان د نورو ملکونو په شان د دې خبرې پابند دی چې د کلایمیټ چینج په حق به عملی ګامونه پورته کوي، ولی په خیبر پښتونخوا کې د کلایمیټ چینج پالیسۍ جوړېدو په وخت د زمیندارو نه هیڅ قسمه پوښتنه نه ده شوې.
د خیبر پښتونخوا کلایمیټ چینج سیل ډیپټي ډایریکټر افسر خان پروګنټ ته ویل چې پالیسي سازي کې د حکومتي متعلقه ادارو او مدني ټولنو رائے شامل شوې ده ولې د زمیدارو سره په دې لړ کې هیڅ قسم رابطه نه ده شوې یا د ادارې د خپل اړخه پالیسي ډراپ کړې ده خو په صوبایي اسمبلی کې په تر دې دمه نه خو خبره شوي او نه په سبل پاس شوي زما چې کوم ورکشاپس یا سیمینارو دا لیمیټډ صرف د ګورنمنت لینډ ډپارټمنټ لپاره نو دې کې اوس فارمرز وروته خو فارمرز مونږ نه راغوتلې د خیبر پښتونخوا اګریکلچر ایکسټنشن ډپارټمنټ کلایمیټ چینج د صوبې کروندګرو لپاره لوی خطر خو غني ولې بل طرف ته د حضرت حسن پشان په زرګاو زمیدارونه نه خو په پالیسي جوړولو کې چا پښتنه وکړه او نو ورته چا دا وی چې دا غوي فصلونه ولې کال په کال تباہ کیږي یره زما خو شپږ کال عمر دی په دې کې ما یو قسم نه دی لیدلی چې دی خوراغله چې دا وکا واغه وکا یا دا شی وکړه یا دې ټیم کې وکړه نه دی راغلی اوس پور موږ نه دی لیدلی